أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. دعوات توحید عبدو ربکم کے پیش کړي وا سره د شپږو دلایلو. فلا تجعلوا لله کې د دلایلو نتیجه وا وان کنتم کې صداقت او د قرآن او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. فإن لم تفعلوا کې تخویف د آخرت او بشر الذین آمنوا سره زیر او ان الله لا یستحیی کې جواب د شبهه او شبهه داوا چې کته د الله رسول او دا الله صحیح کتابی نو پدې کې دا مثالونه سګي حالای چې مثال مقصد تمثیلی پای باندې خبر واضح کی دی ته هم پتہ او دا اعتراضات کون کی دا مشرکین نه دي بلکې دا يهود دي. ځکه دا صورت اصلا فی محاجة اليهود مدنی صورت ته دا سوالات او اعتراضات یهود کړي او دی وجنا قرآن مجید داغه جوابونه غي ته گئی داغي په خپل کتاب کې هم امثال شته د سیدنا موسی علیہ السلام کتابونو کې هم مثالونه شته او د سیدنا عیسی کتاب کې هم مثالونه شته. مثلا بایبل کې دا هم شته چې بعض خلق داغي مثال لای چغي ماش چې کم ده چڼي او اخري دا مثال له تمثيل له یعنی ورکوټه ګناي داغه په باره کې تپوس کوي او داغه نه ځان بچ کولو کوشش کوي خو کبایر راشه او وسې پیوشي کنه او چې فائدہ پکې ډېر نه بس به هغه ته مزغمات یې غي استعمالي دا غنم مثالی کیږي داسې سفیان کعبه کې ناس سوچای ته پوسو کو چې ماشه وجل څنګه کار دې سړی حرم کې ناشتي او ماشه وجني دا بعض علاقو د خلق او مزاج معلومي نه ورته د کوفی خونه کنه ناغله شورته تاسو څنګه پته ولګي ناغه دا سوال دا ښکاری نو نو بیا ورته ویل چې ټول حسین موجل رضی الله تعالی عنہ داغه فکر نه کوي او د ماشي فکر کوي. دا تمثيلات دې مقصد دای چې انسان په خبره باندې پوښ الله کا مثال پیش کو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا کې یا کصیب من السماء کې ناسل کې د خلق حالت پاغي واضح چې دا منافقین دی کفر کړي په دین د موسی علیہ السلام او کفر کوي په دین د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او بل چې دی واقف دی ځکه آیت کریمه چې ته سیاق سواق سره وګورئ نو ته په شی چې دی واقف دی چې زموږ دا خبره ټیک نه ده. قرآن دا غي جواب کو استحیا من کېدل ان الله لا یستحیی یقین الله نه منی کیږي ان دې خبرنا یضرب مثلا چې بیان کیو مثال ما بعوضه خاک دیو ما شیوی فما فوقها یا زیات ود دینا پنری والی کې فام الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل فیعلمون ناغي پویږي انه چې یقینا دا مثال الحق من ربهم حق اصل کې مطابقت و موافقت تو الحق الموافقت الحق المطابقت الحق الموافق او
المطابق. ابن فارس رحمہ اللہ لکلی دی الحاء والقاف اصل واحد، حی او قاف دا یو اصل لخ، وهو يدل على احکام الشیء وصحته، دا و دلالت کئی د یو سیز پکلکوالی او دا غی په صحیح والی باندې. بیا وی فالحق نقیض الباطل، حق د باطل نقیض دے، دا غی مخالف دے. یو داسې کپڑا چې هغه کلکئی دا غی تانا بانا مضبوط ای ناغی تا ثوب محقق وی، ثوب محقق اذا کان محکم النسج، ناغی نسج وودل چکل مضبوطی ناغی تا وی ثوب محقق، او چکل کمزوری ناغی تا وی ثوب صفیح. صفیحان بیا اعتراض پا تحقیق کئی گا دا طریقہ رخ. قرآن مجید کے د حی قاف استعمالات وګوره نو معنی باندې وپوش. اول معنی د موافق دا مطابق دا کمزے کې چلا گیا یو چې فام الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، دا کسان چې هغې ایمان راوړی دی هغې پوهېږي چې یقینا دا مثال موافق دی د دې د رب د طرف نه، د حال موافق دی. د چا د حال موافق دی؟ د بنی اسرائیلو د یهودو د حال موافق دی. ان الذین کفروا، او دا د منافقینو د حال موافق دی. او کصیب من السماء، او کصیب من الناس سره لګې دو، او مثلهم لګو مونږ ان الذین کفروا سره، نه یې پوهېږي دا موافق دی. قرآن درست خبره کړو. دویم د دې معنی راځي حق، هر ځای د حق معنی حق نه وي کوم چې تاسو وایئ، د حق معنی حق، هغه حق چې د باطل نقیض دی. سورۃ البقرہ آیت 42 کې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، او مګړوي رښتیا د دروغو سره، دالته مقابل کې باطل راغلی. ودارنگی سورۃ الانعام 62 آیت کے ہم راضی ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، بیا بدی واپس کلیشی خپل رب تا چغه دی مولا دے په حق. دنیا کې چې چاته موالی ویلو په حق نو. دارنگی سورۃ الرعد 44 آیت کے راضی له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه. له دعوت الحق، یواز دا اللہ بلن رشتینی دا، یا اللہ رو رسے دا بلن رشتینی دا. تا دین علاوہ سمر چی دیا باطل لیخ، آکسان چی دیے بلی سیوا دا غنا لا يستجيبون لهم بشيء، اغید دی سے استجابت نشی گولے، دعا والا نشی پورا گولے. سورۃ الحجر کے پنزات یا کے پدے معنی وی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، اور ندی پیدا کړی مونږ اسمان او ځمکه او هغه څه چې دی په منځ کې دی الا بالحق، مگر د حق د اظهار لپاره د توحید ښکاره کول مقصد دی. سورۃ الحج 2 کے ورازی ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، دا پدې وجہ چې یقینا الله یوازې هغه حق دی او کسان چې دی بلی سوا دا غنه باطل دا غیب لنا. حق دلته مراد څه شی د باطل مقابل. دریم دا شرعی جرم ته وایي. سورۃ البقرہ 8 آیت کے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، او قتلئی پیغمبران بغیر د شرعی جرمنا. ناجائز معنی مکو دیکھ، قتل د نبی قاسم ناجائز. نبی سو گناہ دا سے کئی ناجتے پاگی قتل کے نا قتل اسم داغ ناجائز دیکھ. بلتا حق نہ مراد شرعی جرم، جرم اشترے لیکن آگا جرم دا اللہ پنیز جرم نہ دے، دا خلقو پنیز جرم دے چھ دے توحید تولے بلل گئی. سلورم دا راضی دا پورا بیان صفا خبر چورتا منگو آئیو.
بنی اسرائیل و ټال مټول کو د غوا پالالو لوګي کله به یو سکول کله به بل سکول آخر کې چې سوال زیبل پاتې نشو نوې وایل 71 آیت سورۃ البقرہ کې قال لا نجیت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وی وایل الا نجیت بالحق لوس دې پورا بیان کو بیان دې نمخ هم پورا خو یې سره بل څه باندې نه فذبحوها وما كادوا يفعلون ناغه حلال کړه خدای نه دا کار کوون کې نو پنځم دا د صدق او سچای په معنی استعمالي سورۃ البقرہ آیت 119 کې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا تمونږ لګلې بالحق صدق سرا سچای سرا درو جنوالے نشته ستا په مسله کې تبشیر او نذیر پدې معنا سورۃ الانعام کې مرادی 73 آیت کې قوله الحق دا الله خبره رښتینی ده سورۃ یونس کې مرادی پدې معنا 53 آیت کې وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ او دې سات تپوس کې حق هو آیا د آخرت عذاب واقعي ده رښتینی ده تو ورته وایا او قل ای او نام په معنا وربي زماره په خپل رب باندې قسم انه لحق یقینا قیامت او د غیر راتلو عذاب حق دي سورۃ یونس 55 کې راځي الا ان وعد الله حق الله لوز دا رښتینی ده شپږم دا راځي د لایق او مناسب حال په معنا باندې مناسب خبره سورۃ البقرہ آیت 121 کې الذین آتیناهم الکتاب کسان چې مونږ غیله کتاب ورکړی دی یتلونه اغیلل دا کتاب حق تلاوتی څنګه چې مناسب دی تلاوت دو دا الله د کتاب مناسب تلاوت کوي مناسب تلاوت حق تلاوت دیته وي چې دا غي خیال ساتي منډ نه وي دانی چې یوای سره په حق باندې بوشي انور نه پويږي چې سو امام استاد ترتیل سره وي قران مجید دارنګ ځان بچ ساتي د بے ځای غنو نه بے ځای هغه سيزونه چې هغه مناسب نه ارزه کې ګوره نو قلقله جوړ غړي بسم الله الرحمن الرحیم وای نه میم باندې وقلقلو کی بسم الله الرحمن الرحیم عقل قلیل غلط قلقلی دی قلقلی دا پارا قطب جدن الفاظ دی قاف توی بے جیم دال قطب جدن پدے معنی بسڑے قلقلقی قلقل دا مطلب چې سٹاپ بشی او حرکت بور کی غیل سٹاپ بشی او حرکت بور کی دیتا وہی قلقلہ مثلا تبت یدا ابی لہب و تب کسڑے داوی جی تبت یدا ابی لہب و تب 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 نا تب دارنگے ان مع العسر یسرن سین لاجی طور کہ ان مع العسر یسرا دا قلقلہ شو یسر نا دے یسر بیجا قلقلی غلط قلقلی دا اللہ دے کتاب حق نہ دے درست طریقے سے روایا تو دعات پزے زواد ویل دام صحیح تلاوت نہ دے دعات خپل مخرج نہ وایا زواد نہ دے دعاد خالص دالم نہ دے دعادم نہ دے زوادم نہ دے غدادم نہ دے دعاد نہ دے تو لائق و مناسب حال ډیر خلق دا سره چا قرآن خو صحیح ہوئی لیکن معنی نه پوئیږي نو دم حق د تلاوت نه ادا کړي حق تلاوت دا مطلب دی چې لفظ د ذکر نو سه د تلاوت مفهوم د سره نا مفهوم چې چا ذکر اوس پکار دی چې عقیده په مساتی عمل په مو تو چې عقیده نه ساتي عمل په نه کوي نو دم حق تلاوت هی نه کړي دا ټول سوزنا مفسرین دے کے داخلی دا لفظ صحت دا لفظ چکم صفت دے آغا صفت اغلا پورا ورکول لحن جلی لحن خفی نزان ساتل
خوش آوازه سره لوستل، ټهر ټهر کر لوستل، او بیا مانز د کول او معنی مطابق عقیده او عمل ساتل. دیته وی یتلون حق تلاوته. په بنی اسرائیلو کې چې کوم کسانو ایمان راوړل دی نو د هغې د ایمان سبب څه شی دی؟ دک حق تلاوته. هغې خپل کتاب لوستلی دی نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدو سره هغې ایمان راوړل دی. عبدالله ابن سلام لومبنی سړی دی دغه زمانه کې چې کله راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نو چې کتلی دی نو بالکل هغه کتاب کې د هغې چې څه لیکلي وو د هغې مطابق نو لرې نه یې ولیده چې وجهه او یې ویل وجهه لیس وجه کاذب، دا مخ د دروغجن مخ نه ښکاري. دا د حق تلاوته نتیجه دی. سړي کې عناد نه وي، بغض نه وي، دشمني نه وي. د تحقیق اصول دای چې انسان با عناد نه ساتي، بغض به نه ساتي، نه د خپل رائے د پاره او نه د بل رائے سره. زموږ خلک د جنجټ نه په دې نه وځي چې د دشمني ساتي. یو سړی چې خپل رائے معصوم ګڼي، خپل امام معصوم ګڼي، د غلطي نشي معلومولی، د حق هم نشي معلومولی. سړی به تعصب نه ساتي، نه د خپل عقیدې لپاره، د خپل عمل لپاره، نه د بل چا سره. په دې باندې الله انسان ته هدایت نصیب کوي. او چې نه یو سړی هغه د بغض دشمنۍ نه ډکي، سوا خپل مشر نه بل څوک پیژني نه سره، دی به ټول عمر در جهل مرکب ابد الدهر مبانت، دی به ټول عمر جهل مرکب کې پروت دی، دی نشي راوتی دی نه. دا هغه چې داسې ویل چې وجهه لیس وجه کاذب، نو د هغې وجه دا کوه چې یتلون حق تلاوته. ضد او عناد نه و، خپل کتاب کې لوستلی و، د هغه مخ ته یې چې وکتل نو ویې ویل چې او دا هغه دی. بیا چې راغی نو لومبنۍ خبره یې څه اورېدله؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنۍ خبره یې دا اورېدلې ده چې یا ایها الناس افشوا السلام، خلقو سلامتیا عامه کې. سلام ویلم مراد دی، خو سلامتیا ضرورت دی. افشوا السلام، سلامتیا زیاته کې. پرامن ماحول جوړ کې چې د غل غدو، د غلا، د دروغجنو، د قاتلینو د دې نه امن حاصلي. یا ایها الناس افشوا السلام. دویمه خبره یې کړې وه صلو الارحام، رشتې پالئ. د پلار خیال وساته، پلار به د زوی ساتي. د ښځې خیال وساته، ښځه به د خاوند خیال ساتي. ماما خیال وساته او د خورۍ خیال ساتي. د تره خیال وساته او د ورواره خیال ساتي. دې ته وایي صلو الارحام. نو بله خبره یې وکړله صلو باللیل والناس نیام. د شپې لمونځ کوئ چې خلک ودی. د شپې لمونځ کوئ چې خلک ودی. کم خلک ودی؟ مسلمانان ټول شپه خوب نه کوي. دا خلق مراد دی چې هغه ایمان نه خالی. صلو باللیل والناس نیام. څومره مقفا عبارت دی، څومره خوږ عبارت دی. یا ایها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام. د خپل رب جنت به په سلامتیا ور داخل شي. دکې بغض نشته، عناد نشته. دا هغه چا کی چې هغه خپل کتاب صحیح لوستي، چې د اول نه طالب علم ته دا ښیي چې ستا مذهب حق دی، حنفي مذهب حق دی، نو ټول باطل دی. نو کار دی خراب، وایي ټول حق دی، او چې کوم سړی په کوم حق روان دی نو ټیکې کړی دی. دې دشمني جوړه کړي. د داسې خلکو هدایت نه نصیب کېږي. دی هم دک کسیز کې عمل کېږي کوم چې خوښ کړی. الذین آتیناهم الکتاب، کسان چې مونږ غیله کتاب ورکړی دی. آتینا کې مونږ فرق کوو دا، او دا عبدالله ابن عباس کړی دی. اصل کې د خلکو خیال لایي چې دا د اشاعت مشایخ علم دی. دا د اشاعت د مشایخ علم نه، دا د عبدالله ابن عباس خبره ده چې قرآن کې کله آتیناهم الراشی، آتیناهم کتابیانو په باره کې
نو دا اصل کې حق پرس اهل کتابی، او چې کله اوت الکتاب شي مجهول نو دا باطل پرس کتابیانی، یعنی حق پرس عالمان او باطل پرس عالمان. سیدنا عبداللہ ابن عباس قول ہے اور تقریباً ہر تفسیر کی لگل ہے، عربی ہر تفسیر کے داشتہ. الذین آتیناہم الکتاب، آکسان چې مونږ هغوی له کتاب ورکړی دی لولي هغوی د خپل کتاب حق تلاوته، لکه څنګه چې حق دی د هغه تلاوت مناسب. هغې فایده څه ده؟ اولئک یؤمنون به، دا کسان دی به ایمان لري په دې کتاب باندې. قرآن باندې به کوم کتابي ایمان وروړي؟ هغه کتابي چې هغه خپل کتاب صحیح لوستی. چا چې خپل کتاب صحیح نه لوستی نه په حق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان نشي وروړی. ګران کارو کدي خپل رائے، خپل مسلک، خپل مذهب، خپل دین یې پرېښودو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت یې وکړو. دی وایي حدیث کې راځي چې څه کسان دي هغوی له الله اجر برغ ورکوي. نو یو زوړ کتابي دی چې هغه په مخکنو کتابونو ایمان راوړو، هغې مطابق عمل کو، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو په هغې ایمان راوړو، د هغې کتاب یې تسلیم کو، دی خپل نبي وګڼو. مطلب الله یؤتیہم اجرهم مرتین، دیله به الله دو اجر ورکوي. یو داسې بنی آدم چې هغه چا سره غلام دی یا چا سره کار کوي، دروازې پیسې اخلي د هغه نه، دی د خپل مالک هم حق ادا کوي، پورا اغلا نه کوي، او د رب حق هم پوره کوي، یعنی موز نه قضا کوي. نو دله هم الله دو اجر ورکوي، برغ اجرونه به ورکوي. اکثر خلک هغوی مونځ نه کوي، چې مزدورۍ لړ شي نو بیا مونځ ګزاري، ماسپښین چې مازه لړ شي نو بیا 12 رکعاته نفل هم کوي. فرض نه 12 نفل ورسره کوي، دې لپاره چې ما ته ټایم ملو شي. که ته ورته چې دا ګناه نه وي، ما څه ګناه خو نه دی کړی، نفل مې کړی. نو عجیبه خبره چې ځان لې نو فرض مونځ هم نه کوي، وہ 12 نفلونه کوي. دا حق ادائیگی ضروری ده. لائق او مناسب حال تسوی حق وم لازمی حق داسی او برخا چې هغه من جانب الله را، یا داسی او برخا چې هغه معاشره چا باندې لازم کړي، دغه تم حق وي. سورۃ البقرہ آیت 236 کې مطعم بالمعروف حقا علی المحسنین. یو سړی ښځې له طلاق ورکړل، نو طلاق اوس د دشمنۍ نتیجه یې که نه، یعنی نکاح او طلاق دا خو یو معامله ده. نکاح منې یو بني آدم د بل بني آدم سره خوښ شو، خطبه او شلمینس کې نکاح شو، خطبه وویلې شه بس ټیک ده. اوس شریعت خاوند ته دا اجازت ورکړی چې د خپله ښځه پرېږدي، د هغې پرېښودو لپاره څه شرعي وجود نشته، د خاوند مرضي ده. د خاوند مرضي ده چې کله پرېږدي پرېښودی شي. پښتنو کې ښځه طلاق نه کوي، دی خو د کافر کوي خالص، چې ښځه دې پرېښوده نه پته لګېږي نه څه څه وایي. حاله یې د خاوند مرضي ده، څنګه چې کوله دا شان دې پرېښودی شي. دا اخلاقي فریضې دي. بیا چېرې ښځه کې څه کمې او فلان فلان دی، دا اخلاقي فریضې وایي، دا شرعي فریضه نه ده. شرعي فریضې نه خلقو عجیب عجیب څیزونه جوړ کړي. دلته چې ښځه پرېښوده دی به حیران شي، دا ده حاله یې چې ښځه ایني ټایم پرېښودی شي، دا د خاوند حق ده. دا حق الله هغه له ورکړی دی. الرجال قوامون علی النساء، دغه مطلب دی. اخلاقي طور دا خبره ښه ده چې سړی ښځه کې څه کمزوري نه وي، څه مسله نه وي، ولې پرېږدي. بیا پښتانه خو ډېر کم عقل قوم دی چې ښځه پرېښودی شي او دې خیال ودای چې دې ښځه کې بس چلي. تپوس دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوڼه وې، د ابولهب زامنو باندې کوېدنې وې، هغې پرېښې وې، نو د هغه لوڼو کې څه چلو. دا خو عجیب و غریب ځان خلکو ځانله جوړ کړی.
د سیدہ زینب او د زید نکاح شو رسول الله سلام تړلو کورونه چلید نو صاحب خیال زینب کیسے چلو کہ زید کیسے چلو یو کیسے چلنا دا رضان یو شی چې شریعت کړي او ته جوړ کې ګران نو بس دا مسائل جوړيږي دا کم چې موږ ته جوړ دي ایک صاحب خنو بس یو سیزو نه چلے دو دا نه چلے دو حکمت درست ښکار شو ګر چې الله غختل لا چې او رسم مات کی اگر رسم دا چې د متبنا مطلقې سره هغه پلار چې سوکې پزویوالی نیولی نه نکاح کولیش دغه حکمتونه ای الله ځان خلک خپل یو سوچ جوړ کی هغه ته دین وای دا دین نه دا سوچ ستا سوچ ته وسیبه ته چا په سوچ څه پابندي لګولی شي خدار سړی په کوپړای کې جسر راځي ناغوي ګندا دین ده مسله دا دین ورته مو وای ستا سوچ دی قرآن دا وی خزا خان یو بل جدا کیږي کورې نه چلیږي بس طلاق نه شي نو طلاق چې ورکی نه کې دشمنه خو نه مطلقه وخت کم دے تیری عدت کم دے تیری خاون کور کے تیری او کان پلار کور کے تیری اب بیا دغه دوران کې دې سره عدت په دوران کې د نکاح خبره تیرې گناہ د شریعت کې تاونه شي ګوره خدا خزا چې کله دی بالفرض غیر مدخول وهارا نو قرآن دا فرمائی اغیل اس شے ورکے متاع والا ورکے اس شے والا ورکے دا حق دا پا محسنین باندے میرا دشمنی نہ دا بس کور نہ چلے گی نہ جوڑی دلتا وجہ طلاق دے ورکل نو تا توام خلق طلاقی ہوئے ہو خزے کے بید وسو عیبو نہ قدری اب یا پختانہ دا سے خیر سر اڈو نکاح گئی سڑے حیران شی چې د رسول الله سلام دا غره صحابه کرامو څومره خزري چې خلکو طلاق ورکړي دي او غي سره صحابه نکاح کړل دا کمی خبرې چې مونږ کوو د دې نخکاری دا چې زمونږ دا سړی ټول برباد دي دې سوچ ټول منفي ده دی هر ځای کې دا شی زنانه کې ګوري حالات خبره ده نه ده د کور د نه چلے دو ونور سوجو نور سا اسباب به یواله بد اخلاقی بنئ ٹھیک ده بد اخلاقی به بگے خو هر خزه بد اخلاق نه قرآن وای چې غلط طلاق راشي دا دشمنی نه ده ته دیو جنا خزه چې رخصتوي د کور نه عزت باندې رخصت کې احترام سره رخصت کې دا د پوي چیز ده شعور پیدا کې د خلکو یو ځای نه چلیږي نه چلیږي ٹھیک په دې باندې رشتہ نشي پرې هو ده اکثر پښتانه پای کور کې چرته بل څوک واده راکړي دی ولاغه برو شوړي دا ټول جهالتونه دي شعوري اسلام قبول کې شعوري ته سړی په دې پوي دا دشمنه مسله نه ده دا نکاح او طلاق پسې کې عبادت او ګرځي کې معاملات او ګرځي تا قتل خپل فقہ نکاح و طلاق په معاملاتو کې راځي معاملات تر کنه پورې چې فریقین رضا دي ټیک ده چې نه رضا خبره ختم ٹھیک ہے د هداينا قدورین والے اخره پورې کنز وغیرہ ټول ګورا کتاب النکاح و طلاق دا معاملاتو کې لیکن چونکه اسلام دې کې څه خاص هدایات ورګړي دي چې دا هدایات په نورو دنینو کې نو تو په دې وجه دا دین حصہ ګڼل شي مر خدا معاملہ ده لین دین مرزا پکې داخل لخ طلاق ځای چې راشي هلته به نورو ووایي خدا دشمنه مسله نه په دې دشمنه نه کېږي دشمنه را پاس درانه اسباب پکار دي پوهه خلک ځان شرموي یو سړی چې د علم باوجود دا وایي چې دا زما د غیرت مسله نو د اسلام سره مدعی ده اسلام جاہلیت ختمی خلقو گیا جاہلیت ہے
بس یو بوت ته چې خلق بس وي، خلق بداوي چې ښځه طلاق کړه، ته وایو طلاق کړه مې دغه څه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه طلاق کړه، شته حدیثو کې دوه ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریخي. څه مطلب شو؟ ګناه ده؟ د دین نه به خبره خلق لانجه جوړږي، روغ رمټ کورونه د یو کس د وجه روان شي چې طلاق شو معامله نه چلېږي، بس ټیک ده پرېږده دا خبره. متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، دا لازمی حق دی په احسان کوونکو باندې. ښځه کور نه رخصت ہے ښه طریقې سره رخصت کړه، دا غیر نو نه نه پکار چې تا پسې راشي او تا مړ کړي زموږ خورې پرېښوده چلو. دا ضروري نه چې پې کې د عیب وي. اتم دا چې دا د قرض په معنی میں استعمالیږي، قرض. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. سورۃ البقرہ آیت 282 اوگد آیت المداینہ. نو پائے کہ دو رسید لیکلو چې سړی قرض اخلي بالفرض، نو رسید به څنګه لیکلی شي؟ هغه ټول تفصیل قرآن ښودلی. نو پای کې بنیادی خبره دا چې چا باندې قرض وي نو رسید به د هغه د طرف نه لیکلی شي، دا بنیادی خبره. وَلْيُمْلِلْ لِکوانا چې ورته مونږ وایو، لکوانا املا به کوي. املا ونه پېژني اوس څوک. پخوا سکولونو کې املاګانې ویلې، اخبار به راوړو جنگ انګریزي لپاره ډان به راوړو او املا به ویله. استاد سره به اخبارو هغې ته به ویل طلباو به لیکه، هغې نه وروسته به ټول جمع شو، نو بیا به استاد کتل چې کم هلک کمه غلطي کړې، 10 نمبر یې به وی د املا. نو چې یو غلطي به راووته نو هغه ایک به یې ولیکه، مطلب دا ستا 9 نمبر یې کټ شو. په چا به 2 لیکل نو مطلب چې 2 غلطۍ دي په دې کې. اچاله به چې کوم دی 0 ولیکه چې دې کې څه شی ټیک نشته. نو د هغې فایده دا وه چې سړی به لوېدو نو د املا تربیت په بنیاد باندې به د ټکي صحیح لیکل. اوس خدای چې طلاق لیکي که طلاق، دا بعضې مولیان ډېر عجیب و غریب وي، دوی ته پته وي چې دا توی سره لیکل دي، د هغې تی سره ولیکي چې زه خپلې ښځې له طلاق ورکوم. نو چې هغه عدالت ته لاړ شي نو په هغې کې مسله جوړېږي، دا که توی سره دی که تی سره دی. نو قانون سره کې وړاندې که نه یو جټ سړی په دې څه پوهېږي دا تی سره دی که توی سره دی. اگه ته طلاق وایې که طلاق ورته وایې که نه، نو د هغه مطلب خو همدغه کېږي چې ښځه جدا شي که نه. خو قانوني پواینټ هغې له په لاس ورشي نه ښځه طلاق نه ده، ولې شرعاً طلاق توی سره لیکلی شي. نو دا د امام استاد ورانې کړی چا چې طلاق لیکلی دی، یا دی نالایق او طلاق او طلاق باندې نه پوهې. طلاق خو ملاقات ته وایي که یوم الطلاق تی سره د ملاقات ورځ. نو دا ټول مسائل موږ ته د املا د وجې پیدا شي. املا چې غلطه کړه نو معامله دې خراب وکړه. املا دې ته وایي چې سړی به اقرار کوي. مثلا ما چانه 10,000 روپۍ اخیستې دي، نو پایله پاسو لیکي باعث تحریر آنکھیں. دا که تپوس ہے کہ استاد صاحب پتہ نہیں چلا میں سے لیکھ باعث تحریر آنکھیں، یعنی اس خط یا اس رسید کے لکھنے کی وجہ یہ ہے باعث تحریر آنکھیں. من فلان بن فلان، من کے میں کے فلان بن فلان ہوں. دیا من کے ابرا کو لیکن بیا خلق نہ پوئے گی. من میں کہ فلان بن فلان ہوں، اقرار کر کے لکھ دیتا ہوں کہ فلاں شخص سے میں نے 10,000 مبلغ 10,000 روپیہ پاکستانی، نصف جس کے 5,000 بنتے ہیں. دارے پارا بگینی مخی چے سبا سوک دوکا انگی دا رسید شروط تھی. وہ دے کے بعد قرآن لکھ لی دی یو پکیدار چے زفلانے اقرار کوم دے تا قرآن وی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ. رسید بدا چا طرف نہ لکلی شی چے پاغبان قرض دا بنی لگا چا پیسے ورکڑی نہ بدا نہیں جمع پلان کی قرض دی دا خدا والا.
چې زه لیکم زما به فلان کې قرض دی، دا دعوه ده، دې ته اقرار نه وایي. اقرار به دې ته وایي چې ما لیکلي، دستخط مې کړی، یو طرف ته بل طرف ته ګواهان نومونه یو. دا راځي انشاءالله صورت کې. والیملل او خامخا املا دی کوي الذي عکس علیه الحق چې په باندې قرض دی، یعنی پچا چې قرض لازم دی اقرار باغ کوي چا ز فلان کې د فلان کی زوی اقرار کوم چې په ما باندې د فلان کی دومره پیسې دي، یا ما د فلان کی نه دومره پیسې د فلان کی په مخ کې واغسته او په فلان کی تاریخ باندې و ادا کوم، یا بدایي چې په قسطونه به ادا کوم، منه قسم فلان کی تاریخ باندې، دویم په فلان کی او دریم په فلانی. دا چې قرض دا جایز، او چې ته قرض مې واغسته چې کله را سره وشي نور بیګم د قرآن د اصول د خلاف وکړه، اوس معاملې جوړېږي. مالی معاملاتو کې چې کم ځای جنگ جوړېږي هلته به ضرور د شریعت څخه حکم باندې خلق و عمل پرېږدي. دا غلطه خبره چې کله را سره وشي، کله وشي دا سره. کم خلک چې قرض خوري نه هغوی وایي مالا یې کاله نه رسولي که نه، یو ځای کې هم 10 زره اخېستي نو بل ځای کې 20 زره، بل ځای 13 زره. دا غلطي هم دغه چې پابند کړه چې د جون د میاشتې په 31 تاریخ به ورکوم، د کم سن عالم موسر ولیکي. قرآن دا ټول تعین ښیي دغه کې. نه هم دا راځي د پخې خبرې پوخوالی په معنی باندې یقیني. سورۃ النساء اولئک هم الکافرون حقا، د حق معنی خلکو ته حق راشي نو بیا سوی دا کافران په حق دي. اچھا معنی نه درځي، اشباح او نظائر نه واقف، غلط سره دې معنی وګه. اولئک هم الکافرون حقا، دا کسان کافران دي پاخو پکانو پاخ کافر دي پوه پتول پوره دي. لسم دارا قرآن مجید په معنا باندې استعمالیږي. قرآن مجید ته الحق وایي. سورۃ المائدہ 3 آیت کې وما لنا الا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، سعذر دې زمونږه چې موږ دې الله نؤمن بالله چې موږ دې په الله ایمان نه وروړو، وما جاءنا پای کتاب باندې چې راغلی دې موږ ته من الحق د حقنا، حق باندې قرآن، کم قرآن چې موږ له راغلی دې په هغې ایمان نه وروړو. سورۃ قاف کې 5 آیت کې ورادي بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بل کذبوا بالحق، دې خلکو د قرآن انکار وکړو لما جاءهم کله چې دی تراغه. یو لسم دا الله رب العزت صفت په طور استعمالیږي، صفت د الله تعالی. سورۃ الانعام 62 آیت کې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، بیا بدی واپس کړی شي الله تا چې دی مولا دے الحق، نور باطل لی دا الحق دے، دلته صفت دا الله دی. دارنگی سورۃ المومنون 71 آیت کې ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، او که پیروي کړي الحق یعنی الله، کچره پیروي کړي وی الله د دې د خواهشات او خامخا اسمان نازم کو برباد شوی او هغه څه چې دی پمیس کړي. الحق دا الله رب العزت صفت پتور. دارنگی سورۃ العصر کے راضی 3 آیت کے وتواصوا بالحق، دی اولتا تلقین کی بالحق د حق څه مطلب ته دې خبره چې د الله کوم صفات تی پاغي ایمان لره، یو تعویل لای دغه تواصوا بالحق. د الله صفت څه شه ده؟ د الله صفت دای چې اواره داغه عبادت ته وکړي شي. دا سورۃ العصر ده. سورۃ العصر بارے کې امام شافعی رحمه الله ویل چې کنور قرآن نه صرف دا سورت و نه دا کافی وو. دومره درون تفسیر ده، تا د خدای آیتونه ښکاري لیکن امامان پوهېږي په دې باندې. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق نه څه مراد شه؟ د الله صفات، د الله صفت په دې تواصی کوي وتواصوا بالصبر. دولسم د دې معنی راځي حکمت.
اخیارتوب حکمت سورۃ الانعام 3 آیت کې وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق الله ذات جوړ کړی دی اسمان ازمکا بالحق په حکمت سره دلته حق نور معنی کیږي خو یو معنی حکمت ده د الله هر کار د حکمت نه خالی نه اسمان ازمکا په حکمتونو جوړ کړی دیار لسم دا د زکات په معنی استعمالی سورۃ الانعام 142 کې واتو حقه یوم حصاده واتو حقه ورکه حق درې فصل یوم حصادی پکم ورځ چې تاسو دې لو کوي چې لو دیو کو درمنس تیار شو نو دې حق ورکا یعنی زکات ورک مخکې زکات چې ورکه به کل مال نه ورکه د علاقو کې رواج د خلک زکات چواسي کنه زکات یو طرف سے کې بیا په ازمه کمای چې می خرچي کړی نا پکې ټولې ولګي چې دومره په زمیدار لګېدلې دي دومره په اوبو لګېدلې دي دومره په دیشي لګېدلې دي دومره په دیشي لګېدلې هغه د عین منفي کې نه بیا زکات ورغی دا خو عربي کتابونه پرې کتا سره معرف القرآن کې اے کیو کو نه کې امریکای دا غلط ده دا طریقه نه ده دا تاسو راځم جیدات چره د ازمکه تنه ګوره دا زکات د پاره نخ کاری پورا دا خود غرضی ده دلته ما پرې تقریر کړو ډېر مخ کې غالبا 83 84 کې دلته اوسه ورا په ډېر بد غنلو ازه په دې به ویل چې دا په فقہ نه پوي را ټول خلک داسې کوي مې ګوره تاسو عالمان یې ټول خلک داسې کوي دا عالم خبردانه وي چې خلک داسې کوي دلیل سره نو بیا سره دې پوس ولا ما معرف القرآن لګه مې دا کتاب ستاسو دا فلانه ځای پکې وګوره نو بیا خپل اصلاح وکړه ښه نو دا مشهور کی خلک اسه یو خبره غلطه مشهور شي چې دا د منها کا ولې منها کا د زمکه قیمت څه ده د زمکه پیداوار کې زکات دی کنه د زمکه په جنس کې پیداوار کې د زمکه دومره غټ قیمت چي لري نو بیا هغه ورکړه نخره جوړ کړی دا نه چې دومره جی په خرچي شي دي دومره سره لګېدل دومره آبیانه ده دومره مالیه ده دومره دا شری دومره دا شری دومره دا شری دا پیداوار نه لريږي نه څه پاتې شي منم پاتې نشي بیا یې په دې کې زکات نشته ځان یې کار جوړ کړی اصول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی چې دا خمسه اوسق نه کمی نو پای کې سنۍ خمسه اوسق کم سے کم لس منو دوی حالت حدیث راځي چې زمکه نصر اوزي نه پای کې زکات ده بس جګړه جوړه شو ان زمکه چې څه پیداوار کیږي نه پای کې زکات ده دیکھو ته ودا زنه دا حدیث ده او دا خلک چې کوم د غواګانو د میخو یا د ګړو بيزو کم نصاب خې نه دا هم د کې حدیث کې لګل ناغاولې ته پرې خیر اخرې وای خمسه او سقنه چې کمی په کې زکات نه ادیره پر لفظ زکات نه لري عشر او نصف عشر نه دا زموږ اصطلاح کې زکات ته زکات په عام تجارتی مال کې چې کوم ورکونه ته زکات وایي د زمکه پیداوار کې چې کوم ورکونه عشر او نصف عشر خدای حدیث څه مطلب دی چې کل ما خرج من الارض دا یې مطلب دا دی چې د زمکه نه څه پیداوار کیږي نه پې کې زکات اکار شیخ هغه نصاب نه دی هغه خیتا ته دا چې د زمکه نه څه شی تارو ټکو نه پې کې زکات ده کله چې دا خرڅه غلون علاوه البته خضروات سبزی چې تا ځان لکرلی دي یا شینکې د ځان لکرل دي هغه خرڅه نه پای کې زکات نشته دا حدیث مفهوم دا غره نور نصاب اشتره خمسه اوسق ده دا طریقه واتو حق یوم حصاده حصاد لو ته وي چې کله پرېږي سړیغه ته حصاد وي نو باندې خدا سي چا سړی په وخت کولی شي مثلا مالټې دی رو شو ګولې نو پای کې جنس ورکه خبره بیغه مشي
تا ته کریټونه معلوم دي دا دومره کریټونه دي آسان کار دی دی خامخا منډه دوړي هلته پیسې کوي نو پیسو کې بیا به سټو واسي رو باسي یا پکې زکات ورکړي یا به نه ورکړي په ایجنس کې ورکړه غنم اورې بل رشه جوړه شو دی وایي ریټ به معلوم کو ریټ یې سره معلوم دی آسان کار دی چې رجی بیا به ځان لا اخلم ته دې نه ورکړه بیا به ګورو نور د قرآن په حکم باندې عمل وکړئ آتو حقو یوم حصاده دیکھو فایده ډېره یې دا چې کوم مال کور ته لړ شي که نه نو څه خو سړي م شوماني یا ښځې د سړو د پاسه شوماني یې دې اړو څه ورکوي نه د ښه دا دی چې سړی بار د باره ځان دی نه بېغمه کړي د الله حق مخکې ورکړه د دې دا مطلب نه چې رستو نه کېږي خلق د خبرې غلط مطلب یو بس قرآن چې څه ویلي د هغې مطابق عمل وکړه بس واتو حق یوم حصاده اسانتیا وایي درته سوال سم دا د واقع په معنی باندې استعمالیږي واقعي سورۃ الاعراف کې اتم آیت کې راځي والوزن یومئذ الحق وزن په دغه ورځ باندې حق دی واقعي دی د انسانانو د اعمالو وزن به کېږي و دې پورې پخوا خلکو خاندل چې دا عمل به څنګه وزن کېږي محدثین او مفسرین بیا جوابونه کول چې اعمال به متشکل شي شکل به ورکړي نه شکل به تللی شي دې جوابونو ضرورت نشته आवाज کله چې سړی خبرې کوي دا یو عمل دی که نه دې پیمانه شته که نشته شته نه ته پیمانه جوړولی شي الله سره پیمانه نه عجیبه خبره ستا د هوا د پاره دی ته هغه ناپ کې جلد دومره هوا رخ او الله سره دې پیمانه نه دا د ساینسي ایجاداتو سره هر څه ممکن دی په دې باندې ناپوهتیا خو اوس نه راځي اوس خو د هر څیز ته کولی شي د هغه وزن کولی شي تورې کولی شي د هوا سپیډ چې معلوموي دا به څه معلوموي نو دا انسانان کولی شي نه الله رب باره کې ستا څه خیال دی الله رب العزت دا هر څه کولی شي والوزن یومئذ الحق وزن پارس بالکل الحق کو رښتینی دی حق دی واقعي دی او پنځم دا د عدل په معنی استعمالیږي سورۃ الاعراف 89 ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے زمونږ ربا فیصلو کې زمونږ په منځ کې او زمونږ د قوم په منځ کې بالحق په انصاف عدل سره وکړي نو بیا الحق چې راغی که نه الحق نو دا د الله صفت هم دی د الله د صفت په طور دا استعمالیږي لکه سورۃ النور کې 25 آیت کې راځي یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین څه شی نه دا اسم په نوم والا اسم دا ځان مو دا خو عدل په معنا دی دا خو ما عدل لپاره پیش کو الحق د الله صفت دلته لومبنه دینهم الحق دی کنه دو حق دی به آیت کریمه کې دو حق دی یومئذ یوفیہم اللہ دینهم الحق دین بدلے ته وی او الحق عدل ته وی آخر کې چرا دی ويعلمون ان الله هو الحق المبين دغلت الحق بمانه اسم الہی صفت الہی دی اول خدا لاغه عدل لاندې موږ روان یو سورۃ الاعراف 89 او دارنګي سورۃ النور 25 دا دواړه یو دی یومئذ یوفیہم اللہ دینهم الحق دین بمانه جزاء الحق معنی عدل خپل بدله ورلور کی او بطور اسم الہی ویعلمون ان اللہ والحق المبین دلتر الحق معنی العدل ہم کو لشکا الحکم العدل اللطیف الخبیر اکم
اسماء الله الحسنى چې کوم حدیث ته نه پائے کې الله تسوي الحکم العدل ناغه دل تسوي الحق تعالی الله صفت په تور استعمالي کی په دی وجه شپارسم معنا دی جهاد راځي جهاد یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت یجادلونک دی مجادله کی تاثرا بحث کی تاثرا فی الحق جهاد مبارک بعدما تبین رستو دینا چې ته واضح شوی دا چې دا رستو کیږي نه داسې جنگ کوي کانما یساقون الی الموت گویا کې دی بوتلې شي مرګ ته ته مرګ ورته ولاړ دی مباحثه شروع کړی دا ولسم دا راځي د اسلام په معنا باندې سورۃ الانفال شپږم آیت ولسم راځي دا د اسلام په معنا سورۃ الانفال اتم آیت کې لیحق الحق ويبطل الباطل لیحق الحق دیرا پارا چې الله ثابت کې اسلام ويبطل الباطل او باطل کی شرک ودارنګه سورۃ بنی اسرائیل 81 آیت کې هم راځي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وایا جاء الحق اسلام راغه ودا کله ویلو مکه چې فتح کېده کنه بس خوار سو گئی مونږه وګټلا جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق اسلام راغه وزهق الباطل او شرک ختم شو ان الباطل یقینا شرک او کفر کان زهوقا د ختم دو د پارا دا ختمي اتلسم دا دلال په مقابله کې راځي دلال به راه روایت وي نو حق با راه روایت وي تو دلال مقابل سورۃ یونس 2 شاید کی فماذا بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق سبای د حق نه رستو الا الضلال ما سوا د بیراه روینا نه هم داد لازم کېدو په معنا راځي نلسم لازم کېدل سورۃ یونس کې 3 آیت کې او سورۃ مومن شپږم آیت کې کذالک حقت کلمت ربک دارنګه ثابت شوی دا لازم شوی دا وینا درپستا د عذاب وینا ثابت شوی دا سورۃ الاحقاف تلس کې راځي اولئک الذین حق علیهم القول دا کسان لازم شوی دا په دی باندې فیصله د عذاب خبر د عذاب شلم دا راځي د صحیح عقیده په معنا باندې سورۃ یونس 35 آیت کې قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق وایا هل من شرکائکم ما اشتری تاسو په شریکانو کې هغه څوک یهدی الی الحق چې هغه صحیح حق دې طرف ته خودنو کې اشتری څوک حق صحیح عقیده کدی وای نو وای وا ورته وایا الله یهدی للحق الله خودنه کوي د صحیح عقیده یوشتم هغه کار کم چې الله تعالی په خپل ذمہ غستره په خپل ځان لازم کړی دی ته حق تفضلی وای دا الله په ذمہ باندې چا سکار لازم نشته صح حق نشته په الله باندې لیکن الله په ځان باندې یو شی غستره ناغه ته حق وای یونس کې سورۃ یونس 103 آیت کې کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین دارنګه لازم دا په مونږ باندې نجات ورکول مؤمنانو ته حق تفضلی یعنی الله کرم کړی دی د دې خلکو حق بزان منل لري خو دې ورته نه وایي چې پتا مې حق دی دا نه وایي د مخلوق په خالق باندې حق نشته دا وایي کرم کړی دی بس پزانې منل دا چا دې به امداد کوم دویشتم دارازی د مطلب په معنا باندې حاجت دلچسپی سروکار وغیرہ سورۃ ہود 79 قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق طلوت علیہ السلام قوم روانی کول کن هغه ورته ویل تاسو خزه زمالونه دي تاسو که جنسی تعلق ساته دي سره ساته نغي ویل
لقد علمت یقینا تا ته پته شته دی ما لنا فی بناتک من حق چې زمونږه په دغې ستا په دې لوڼو کې یعنې په خپلو ښځو کې من حق څه دلچسپي نشته دی ډېر بې شرمه قوم دی ښځو کې هم دلچسپي نشته دلچسپی یې کوم ځای کې دي هلکانو کې دي دا تلوت دی که ګناه کبیره دا دوه بیماری دي یو نارینهو کې نارینهو سره یې تلوت وایي دویم زنانه سره د چپټي کرنا وایي دا یو شان مصیبت دی اوس دا عام شوي دي دواړه ما لنا فی بناتک من حق نشته دی زمونږ په دغې زنانو ته په دغه زنانو کې من حق دلچسپي موږ دې کې دلچسپي نه لرو دا باطن مسخ شي که چې کله د انسان باطن مسخ شي نو کار یې خراب شي بیا په دې نه پوهېږي هغه وي دواړه یو شی دی دېرشتم دا د عذاب په معنی باندې راځي سورة الحجر اتم آیت کې ما ننزل الملائکة الا بالحق نه رالیږو موږ ملائک مگر د عذاب دپاره هغې ملائک غوښتل الله وي چې راشي بیا ورته پته ولګي څلېرویشتم دا راځي د فیدې منفعت په معنی باندې سورة النور 49 آیت کې وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اصل قرآن او حدیث ته مخړی خو کدی پوېږي چې دلته یې ګټم که نه وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ که چېرې وي د دې دپاره حق یاتو الیه مذعنین حق څه مطلب فایده را پکې منفعت دی راځي هغې ته بیا په منډه منډه قرآن او حدیث باندې څه فیصلې نه کوي خو که پوهېږي په دې باندې چې فایده زمونږ په دې کې ده نو بیا قرآن ته منډه وایي چې موږ مسلمانان یو او چې کله یې پکې فایده نه وي نو بیا وي عدالتونه هسې جوړ شوي دا د پخوانه منافقینو کار ده پنځشتم د دې معنی راځي صحیح جواب درست جواب سورة الفرقان 33 آیت کې ولا یاتونک بمثل او دی تا باندې څه اعتراض نه کوي الا جئناک بالحق مگر موږ تا درکو د هغې صحیح جواب دی چې کوم اعتراض کوي موږ به صحیح جواب درکو شپږشتم معنی دی راځي توحید فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون سورة القصص آیت 75 دیو پوشی چې یقینا الحق لله توحید خدا الله صفت ہے اور رک بشی دینا غدروغ چې دی جوړول کم شرکونه چې ګولا ختم شي سورة الصافات کې هم په دې معنی باندې 37 آیت ته بل جاء بالحق وصدق المرسلین بلکې دغه توحید راوړل دی وصدق المرسلین او تصدیق کړي د رسولانو تا یو حق اورېدل قرآن کې دا څه خور ور ده سورة الزخرف کې شپږ اتیا کې هم په دې معنی ده ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة الا من شهد بالحق ولا يملك الذين اختیار نلري کسان يدعون من دونه شفاعة چې دی بلی سیوا دا غنه سفارش الا من شهد بالحق مگر هغه څوک یا هغه چا لپاره شهد بالحق چې هغه گواهی کړي د توحید حق نه مراد توحید وهم یعلمون په داسې حال کې چې دی پوهېږي ویشتمه معنی د اخري معنی ده دا د برخې او د حصې په معنی راځي سورة الزاریات 19 کې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم د دې په مالونو کې برخه ده د سائل او د محروم لپاره سورة المعارج کې هم سلیری شایت کرا دی والذین فی اموالهم حق معلوم کسان چې د هغې په مالونو کې حق د معلوم برخه ده دا دومره ویش معنی دې لپاره ولیکئ الوجوه والنظائر د مقاتل بن سلیمان 63 صفحې نه 63 و ما بعد دارنګې وجوه القرآن د حیری صفحه 158 و ما بعد الوجوه والنظائر د دامغانی صفحه 188 و ما بعد دا اویش معنی سره حق لفظ استعمال له زمونږ خلق حق نه وایي دی حق وایي که نه حق هم نه وایي حق وایي که نه نو حی او کاف چې وایي دا ګرولو ته وایي حق الجمیع بالکتاب والسنه
حق. ان اللہ لا یستحی، یقین اللہ پرواہ نہ گئی، ان یضرب مثلا چہ بیان کیو مثال، ما بعودتا خواک دیو ماشی، فما فوقا یا زیاد وی دینا پنری والی کے. نا کسان چہ اغی ایمان راوڑ دے، اغی پوئی انہو الحق من ربهم، چہ یقیناً دا مثال سرے موافق دے، مطابق دے دی درب دا طرفنا. واما الذین کفروا، وا کسان چہ کفر کڑ دے، فیقولون ناغی وائی ماذا راد اللہ بہذا مثلا، سیرادہ کردہ اللہ پا بیانولو دے مثال. ارادہ دی تا معلوم ہوا چستا سے جامعی ہوئی دلکھا مسئلوں کا مسئلہ اللہ استوقع نارا کے سا مطلب ہو لاخکارشی کن دا ایمان دعوی کی او چکل صحیح پیغمبر راشی بیانا منیخ دا ننم داسی دا قرآن و سنت پنم باندے عرص غواری ووٹو نا پاہی نم غواری خپلے پا عمل کے قرآن و سنت دیکھا خلق و تا دین ثابتی ناغا بیا پا خوبون ثابتی. دا ووٹ دا پارا چی خلق و لذین هم خوب جوڑی ورلخ دار دی دین شی بیاخ حال لائے چی پا خوب اس قسمہ سشین ثابتی. دا غیر نبی پا خوب بانے حیث مسئلہ نثابتی دیدے سے شریح حجت نشتا. خلق ضعیف و لقیدی دی ور درو مرو غوی مدرسو دا پاسے بورڈ دا پاسے لکلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دا قرآن آیت ورطاو خیر نبی آدم مذہب جدائی دا قرآن پسینے سے دا دے وجہ ہم دا کئی چے دی بیمار اخکارش دی تا پتہ ہوا دے یہود تا چے زمونگ بیماری دے قرآن اخکارکلخ کہ مثلهم کمثل الذی استوقع نارا او کصیب من السماء. دام یہودو کے منافقین دیگا دی زگہ پدے مثال بانے بدگن لی ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یدل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا. یدل بھی بیلاری کئی پا بیانولو دے مثال باندے دیر خلق. اللہ ایسنگ بیلاری کئی اللہ ادا سے بیلاری گئی چے مثال بیان کرو پکارداری چی دید اخپل غلطہ ادراک کڑے خپلا نائے ما تکڑے چے اللہ مونگ بانے رد کو بدے ہوئل پکارداری چے مونگ اخپل غلطی تسلیم کو خپل اصلاح کو اصلاح او نکڑا نو دی بیلاری ہو بیاغ بیلاری پاتش اللہ تا نسبت آ شان دے گئی سنگ چے مونگا ان الذین کفروا کے بیلو یدلو بی کثیرن بیلاری کئی پدے بانے دے خلق ویہدی بی کثیرا ہدایت بانے روانی پدے بانے دیر خلق داسی لگا عبداللہ ابن سلام وغیرہ اگی چے مثال ووری اگی سو چکی فکر ہوگی اور دیر داسی چاہ خورست تو اسلام روڑی دیر یہود داسی دی چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی جوندی ہو کعب الاحبار چے اردو ہوئی گا کعب الاحبار دا صحابی خونا دے او تابعی دے خلق ورطا حضرت کعب نے فرمایا نو خلق بھی جا صحابی ہوگی ورطا کیگل دے میں اس کیا خواہ اکثر اسرائیلی روایت بیان ہے دے ایمان نو راوڑے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی حق پرست بھی لیکن کلا کلا دخپل و مشرانو پا خیال ساتلو کہ دا غلو نکا رکھ لے دا سڑے دا ایمان نخالی گئی دا کسے پدے نظر وہ رکھ کعب ایمان نہ روڑو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے موجود نہیں روڑو دا سیدنا عمر دور خلافت کی ایمان روڑو اے تپو سو گداو لے اگر مونگ دخپل مشران ویل چدا سندگ ونس پڑے بس مونگ دا پلار وینا سر تا رسول رسوے دا پلار او دنی کا وینا سر تا رسوے دا پلان کی کتابو نمو گو رہے مطائی خان بپاتش بیا مونگ سوچو کہ چرا آخر دے کی دیسو چتے مونگ تا پر دے پا میراس کے دے کی دیسو شے چدا ونس پڑم سا مطلب دے پکی تو چکلہ مونگ اس پڑھ دو نا پہ کے تورات اصلی نس ہوا اور پہ کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصاویر دا تعریف ہو خالص تصویر ہو چدا غلے دا خود مونگ نے لڑو
بعد پلار نیکه داسې ښه سر ته یې ورسوه سر ته په سر یې وخېږه د پلار او د نیکه داسې خبرې چې غیر شرعي نه دي منل پکار نو په هغې باندې سړی د صحابیت د درجې نه کم خوا راوکوځي تابعیت ته راغی لیکن هغه چونکې اسرائیلیات بیانول نه په دې وجه سیدنا عمر روایت صحیح بخاری کې کنا نبلو علیه الکذب زمون خیال په د په باره کې چې دی غلط بیانې کوي صحابي خدای نه کنه او کله چې داسې واقعات ډېر بیان کړل د بې علمۍ د وجې اسرائیلي واقعات به ډېر بیان کړل نو سیدنا عمر ورته ویل چې خله سمه ښځه وه کني به تا به زه ارض القرده ته ورسوم شام ته واپس لېږم دا د یو لوی سړي نه ورکوټې سړی ولې جوړ شو هغه غلو کولا د مشرانو په حکم منلو کې تا ته څوک دا نه وي چې د مشر خبره مه منه ومنه غلو پکې مه کوه نن خو ټول د پیغمبر مقابله کې مني صریح حدیث پرېږدي او بل خوا روان دی تا نه بس جوړېږي دا اویش معانی دي او هغې نه وروستو دا یدل به کثیرا ویهدي به کثیرا د دې تعلق هم دې سره دی چې مثال کله راشي نو ډېر خلک هدایت بیا مومي او ډېر خلک داسې چې دا هدایت په نتیجه کې بېلاري شي دې کې دا دلال لفظ دی که نه د دې یو معنی یو حدیث کې راځي درته ښیم لغات الحدیث دا کتابونه چې دي په دې کې کله کله بعض احادیث راشي اوس پته لګي نه چېرته لیکلي حدیث دپاره لغات الحدیث په نوم کتابونه غریب الحدیث په نوم لغات الحدیث په نوم په دې کې غټ غټ کتابونه شته لکه غریبین دا ابو عبید حروی کتاب دی شپږو جلده کتاب دی و دې کې چې کوم روایات راځي نو هغې ته مونږ حدیث نه وایو خو بهر کیف روایت ته پکې روایت دارے چې ان النبی صلی الله علیه وسلم اتا قوما فاضلهم دا عبارت مشهور ده تقریبا ټولو غریب الحدیث والی کتابونه لیکل ہیں د حدیث کتابونو کې مونږ ته نه معلوم لیکن غریب الحدیث والا محدثین ہی ګوره اوس پته لګي نه دا کم ځای لیکل دی شته که نشته دیانت دارې چې مونږ ته دغه وښیو چې هغې دقه شان لیکلی دی دې کې د افاده اللهم څه معنی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو له راغی نو خلک یې بېلارې کړه نه نه هغې یې معنی کوي وجدهم ضلالا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قوم ته راغی نو هغې بېلارې وموندل هغې بېلارې وموندل بیا وی یقال عدللته معنی څه کوي وجدته ضالا هغه ما بېلارې وموند بېلارې وخ نو بار کیف یدل به دا په دې معنی باندې محدثین وایي چې کېدی شي معنی ویسه یې نه باغي ته معلوم وي موږ ته نه معلومه وما يدل به الا الفاسقين او نه بېلارې کېږي په دې باندې الا الفاسقين فی سین اوقاف خروج عن الطاعت یو اډوکې چې کله سړی اوبو کې واچوي که نه هر څه اډوکې چې نو سروځې پس هغه وپړسېږي او اوشلېږي نو دغې ته فسق وایي ولې کم د هغې اډوکې چې هغې کې هغه نه راځي اوس هغه وپړسېږي پړسوب پکې راشي نو د هغې نه دوه څیزونه روان شي یو بره طرف ته یو لاندې طرف ته نو بره طرف ته چې روانېږي ته تنوي او لاندې چې ځي نو هغې ته څه وایي جرړه وایي دا فسق دی دا خروج د دې وشو یعنی هغه تخم هغه د خپل کور نه بهر اوت
د فی سین قاف لفظي مفهوم دغه دی چې د یو سیز نه بل سیز په دې طریقه وتل چې هغه د وجود حصہ وه لیکن اوس هغه پای کې نه راځي لغوي استعمال د دې دغه دی ابن جریر رحمه الله دلته کې وما يدل به الا الفاسقين وانا کوي وما يدل بالمثل الذي يضربه لأهل الضلال والنفاق قرآن چې کوم مثال بیانې د اهل الضلال او اهل النفاق د پاره نبی لاري کی په دې باندې الا الخارجين عن طاعته الا الخارجين عن طاعته مگر کسان چې هغه فرمان بردارین بهر دي والتارکین اتباع امره کسان چې هغه داغه د حکم اتباع پرې خدا من اهل الكفر به من اهل الكتاب خواک اهل کفری په اهل کتابو کې واهل الضلال من اهل النفاق او خواک نفاق والو کې اهل الضلال نفیس انقاف لفظی معنی څه شه ده د فرمان بردارین وتل تم ویلش حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فویسقہ وی فویسقہ منگک تا فویسقہ وی ولی داغا کنٹرول کرا وصل دیر گران دیخ تنیویم نشیغ فویسقہ فاسق فاسقین مفرد چکم دے دارازی فاسق فاسق مصدر فسق او فسوق راځي قرآن مجید کې چې دا راشي کله دلته کې راغلی دلته کې کامل معنی مراد ده کامل معنی کافر دا فرق پدې کوي چې یو دو فقها او پنځ فاسقي یو قرآن کې د فسق لفظ دا ډول جدا جدا دي قرآن مجید چې تا ته فاسق وي دلته او فاسق هم نه ویلي الفاسقین ورته ویلي په الف لام نو دینا مراد کافر دی یو سړی د الله د کتاب پارېدو باندې دا کفر کې اضافه کیږي دا ګناه کې اضافه کیږي ته پوه شه دا پوخ کافر دی یو داسی یو سړی مثلا هغه تسلیمي چې فلان کې کار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې مال کول دي او که زه نه کوم نو زه ګناهګارې کوم عقیده دای کول پکار دی او نه کول ګناه دی لیکن دې داغه باوجود کار نه کوي دا کافر نشي ویلې دا فاسق به خدا فقہی لحاظ سره د قرآن فاسق نه دی دا فقہی لحاظ سره د الله د فرمان بردارۍ نه وته د رسول د نا فرمان بردارۍ نه وته لیکن کافر ورته نشي ویلې ځکه د اعتقاد ساتي قرآنی اصطلاح کې او د فقها په اصطلاح کې فرق ده غلط شریح حد نچوزی خرج عن حجر الشرع نو دیتا وی فاسق تو شیطان پبارکے قرآن مجید فرمائے دی سورۃ الکہف 50 آیت کے کان من الجن ففسق عن امر ربه کان من الجن دا ابلیس سے کم دے پیریانو نو تو شہرت وجہ سره گناہگاری ففسق عن امر ربه دے د خپل رب د فرمان بردارۍ نووت درب اتباع پر خود کم کسان چې د الله په کتاب بیلاری کی دا غیب اوصاف قبیحه وګورګه یو قبیح صفت دارې چې دا فاسق دی د الله فرمان بردارۍ نه ځان وبس ادویم دا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا هغه کسان دي ينقضون چې ماتي نون قاف دوات ماتول خلق وی دا صفت ناقض وضو ده ناقض وضو څه مطلب او داس ماتي نون قاف دوات ماتول ته وي ينقضون عهد الله چې ماتي دا الله سره لوس کړل کم لوس کړل
دلته کې تا الفاسق معنی کافر کو نو دا غ لفظ مات کړه دې کمی چې الستو کې کړه دې عہد الستو حدیث کې راځي الله ټول اولاد د آدم علیہ السلام پیدا کو داغه پیدا کو نو تپوس یې ته وکړه الستو بربکم الستو بربکم قران دی الستو بربکم ایذ استاس رب نیم قالوا بلا ټول ویل ولنا دا ټول مخلوق پکې داخلو الله رب العزت د دې لوس تذکره پټول آسمانی کتابونو کې کړی خلک خبر کړي دا جدا چې خلک اعتماد نه کوي او ځان له مسله لیکن اعتماد کوونکې اعتماد کوي مونږه اعتماد کړل په دې باندې د الله په فضل کرم چا مونږه وعده کړی دا د دې تعال فاسق وي نو دې د الله دغه لوز مات کړل داغه د ربوبیت لوز مات کړل داغه د عبودیت لوز مات کړل او بل چې الله واشهدوا علی انفسهم دیه په خپل ځانو گواه کړو مکن نو قران وی من بعد میثاقی رست دې د په خولنا دیه په یو بل گواه کړو ټول ارواح مثل زور د نرو میګو غوندې پیدا کړو او په یو بلې گواهیم کړو واچاو د زما مخ کې ویلو چې الله زمونږ رب دی خدا غي ته اشاره ده يهود د دینه واقفو دغه يهود هغه سره آسمانی کتاب ده پاره آسمانی کتاب کې عہد الستو وو د دې واقفیت باوجود دی انکار کوي د آخري نبی نه دریم دا چې ويقطعون ما امر الله به يوصل ويقطعون قاف توی عین یو قاف ر دواد ده یو قاف توی عین ده قینچه ته مقراز وای مقراز هغه سيزونه یو بل جدا کوي قرستم قرس پدې وای چې دا خلق دیو بل نکټ کی ځکه قرس چې سوکو سي بیان اور کوي خوند ور کوي مزه ور کوي خلق لا چې پردې قرض اخرم پښتو کې محاورم نه متل کنه چې سو قرض غواړي نو قرض ورکه وسره ګټم ورکه چې سبا درځم غواړي رانه چې خو پر رااله ما مزاج جوړ شوی د خلق یو سړی حدیث کرا دی چې قرض په دې اراده وړي چې زبې ورکوم نو الله بدل توفیق ورکړي الله واسباب ورکړي دا کوم له چې نو ورکړي نو د اصل کې خړو په اراده وړي مطلب نه ورکړي توفیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرض د پاره دا طریقه وا چې چانه به څه شی قرض واغس نو کدا مقرر ټیم نمخ کې به سره شوی وکنه نه ته به نه قتل څه پته لګي بلفرض دروازه یا دروازه پاتې یا میاش پاتې را ک بیا زماده لاس نوځي نو قبل از وقت به غشي وړو چې دا ستا پیسې دیول دا سنت تازه کې دانه چوګه دا خلا میاش پکې پاتې را دو میاش ته پاتې نه چې و شو ستا کار شه بس پیسې ورک خپل مالک اسره به دا عادت شریفو مو دا عادت مبارک چې کوم شی به اغسته نه نه به سیوا ورکول چې دا وای نو دا پښتانه وسوي دا چې سود نه لري کدا پیغمبر نه پوي دي سود خو دې ته وي چې تا ورکړې په دې اراده باندې او په دې لوز باندې او په دې شرط باندې چې ورپسې ورکه چې تا شرط دغه نه لګولې هغه سړی کې ناغه تا احسان منيسته ندی په پیغمبر مې تر راګدا به سود نه ولای دې بي دین خلکو کاروم نه غي چې تر پیغمبر حدیث کې څه شی ورته ښکاري پښتنو کې داسې بعضي کارونه نشته ډېر مزیدار کارونه دي خو کاش چې هغه د شریعت نظر کې وکړي شي که چا تکلیف راشي نو خلک دغه هیلپ کوي خبره د یو بل امداد کوي خبره ده چې کوي خو د دې نه بیا عدل بدل جوړ شي مثلا ما چرنن 10,000 روپے ورکړي او میاش پس یا کال پس پما باندې سم مصیبت راغی نو زوم پدې ته مې ما ته ملاوي او دا سوچ چې کوم نه دا زمونږه خیرات برباد غلط شي او بیا کدا سي چې هغه سره بل فرض
ما 10,000 ورکړي دي او کال پس هغه ماله 10,000 راکړي نو زما د خولې نه به دا ټکي وځي شوم پړق بچی دی مړه ما به الله سره وکړې ماله هم له سره راکړي زه په دې تم وم چې ماله به 2,000 سیوا راکړي په دې معاملاتو کې دا ډېر ښه لیندین دی د پښتنو ښه ثقافت دی خدا مونږ په دې سودي تصور باندې لږ خراب کړی دی نو دا تصور مه ساتئ ما له که څه شی راکوې نه په دې اراده مه راکوې چې دی به سبا راکوي زه به در کوم نه او زه چې څه شی ورکوم چاله نو بلکل په دې اراده نه ورکوم چې ما له به سبا څه راکوي ما خپل رب سره دا لوس کړی زما نه بې فکره اوسئ ما چې څه ورکړي د هغې بدل زه نه غواړم نه ته هغه غواړم نه ته بدل غواړم خو ما له هم څوک نه غواړي زما خپل مزاج دغه دی نو ما سره دی زما د مزاج مطابق سلوک وکړی شي یعنې زما خوښه ده که ما ورکړه ورمې که ورمې نه که ورمې نه که څه سول به نه کوي په مونږ باندې دا وایي څیزونه مونږ خپل والد صاحب نه زده کړو خو بظاهر یو عام سړی و الله دې وبخي لیکن د ډېرې څیزونو هغه سره واقفیت دلته یو حاجي صاحب هغه زکات وباسه زما والد صاحب ډېر غریب و 50 روپۍ ډېر شوی و په حال یې کې دا زکات دی زما والا حاجي صاحب کې دا مزاج چې هغه بیا 600 کله کله زما والد صاحب ورته وایي چې یاره حاجي صاحب که احسان مې منې نو دا زکات پرې قبول کړم زکات قبلوم خو احسان به مې ته منې هغه څه مطلب نه ورته ته به دا منې چې ما تا سره ښېګړه وکړه ستا پیسې مې واخیست هغه وی یاره خلک ته خو عجیبه یې موږ والد صاحب ته داجي وي داجي والله پیسې واپس ورکړه ځان سره کېده زموږ تربیت داسې شوی دی دا زموږ خپل نه دی پیدا کړی شوی دا د والد صاحب د تربیت نتیجه ده ځکه موږ وایو بچي چې کم دی دا غیرتمند دی چې مزاج یې سمي د پیسې د بل جیب کې پیسې نه شماري چې سترګې پخې دله به ډېر څه ورکړي الله دومره به ورکړي تصور نه وباري دا مزاج ځان له جوړ کړئ چاله څه شی ورکوې په دې مه ورکوې چې ته ورته دا خیرات دی او بیا سبا په دې ته مې چې مال حیرانه کړو دا خیرات نه دی که دا تا د الله په ورکړو باندې اعتراض کړی د الله لوز تسلیم که نه الله فرمایلی دي چې چا خرچ وکړو د هغې مقصد صرف د الله رضایي نو الله څه وایي چې سم مثال یې څه دی کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة دی ګپ لګولی که دا حقیقت دی یو دانې خرچ کړي یو دانې هغې خښه کړې ده او د هغې نه سره وختل 7 سنابل ووږي او فی کل سنبلة 100 حبة هر یو کې 100 دانې شو نو 1 نسبت 700 د 10 بدل شو دا عین ممکن ده دنیا کې ورکی او آخرت کې خو ورکی او دا 700 نه دی والله یضاعف لمن یشاء که تا کې اخلاص نورم ډېرو الله به دې نه هم ډېر درکړي نو خرچ په باره کې استاد پشان شه ځان پشان مه کېږي خرچ کوئ انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا بلال خرچ کوا د ذو العرش نه مه یریږه چې به تا لږ قلت پیدا کړي دا نه قلیل کېږي دا ډېرېږي نو ډېرېدل ټول دې دنیا کې نه وي د بعضې خلکو دا خیال چې دنیا کې ډېرېږي ټول دنیا کې نه ډېرېږي ځان ناغامي مه جوړوه د امام استاد تقریر اورېدلی و چې الله یو په 200 باندې اجر ورکوي نا غریب باندې دستونه پې قبض پې ولګېده چې دا څه دروغ وي په موږ باندې کار خراب کړه نو بیا چېرته یو ځای ناست و دربې یې نیولي و نه هلته د خزانه راووته چې استاد بیا تقریر کوه نو ورته وي استاد دا پکې وایه چې په سړي پکې قبض لګي دا دی خو خیال لا کوي چې ټوله دنیا کې ملاویږي دنیا کې نه ملاویږي ټوله الله څه په آخرت کې ورکوي نو د الله لار کې چې خرچ کوئ نو پای کې دا مهرباني کوئ انفاق کوئ فی سبیل الله صدقې خیرات یا دا عدل بدلی د پښتنو دا ډېر ښه عدل بدل دی
خو زما خپل طریقه دا چې ما باندې څوک وکړي دا چل زه خبر هم شم د بیا هېڅ شی نه ورکوم بلکې هغه تعلق هم نه ساتم د سره عدل بدل څیز مې نه لګي لله فی الله بس د الله د رضا لپاره بس ټیک ده یو فریضه جوړېږي چې ما سره چا ښه کړي زه به ښه کوم خو چا اراده معلومه شي چې کړی په دې اراده دي نو بیا معامله خرابه ده دا تعلق نه دی بلکې دا بدل خلاصون مونږ بدل خلاصونکو سره تعلق نه ساتو دوستانو سره تعلق ساتو قرض لین دین دی که نو لین او قرض چې قرض ورته وایي به دی چا فرض دی نه زیاتې خو تا ته ما وایي چې که په خپل زمي څوک ورکوي ځان نه مسله خو که تا بنیاد کې شرط ایښی نو بیا هغه سود دی ایښی خبره خو زه هم دغه کول غواړم چې رسول الله وسلم به اضافي ورکو اضافي دا مطلب چې قرض به هم ورکو اور پسې به اضافي هم ورکو چونکې شرط به پکې د دې نه و لهذا سود نه دی نو قاف ری دواد دا اصل کې قنچي کول ته وایي قاف ری دواد قنچي کول ته مقراض دا قنچه ته وایي پخوا موږ دا کتابونه کتل عرب دا ډېر ښه عجیب و غریب لیکوالی پکې هلته بیا القرض لیکلی غټ القرض دې بلې هلته بیا المحبت لیکلی منځ کې یې پکې قینچي جوړه کړو نو څه مطلب شو مفید طالبین نه ویل القرض مقراض المحبت قرض چې کوم دی دا مینه قینچي کې ځکه سړی بیا پیسې نه ورکوي دې کې ډېرې لطیفې موږ سره هم ډېرې لطیفې کېږي قرض شی وهي چې کال پسې ته وغواړو نو موږ ته وایي استاد ته خو مالدار یې وایي ټیک ده نو دا د پښتنو دا سلوک دا ښه شی دی یعنی ویقطعون ما امر الله بیا ان یوصل پرې کوي هغه څه چې حکم کړی الله د هغې د پیوس کولو حکم یې کړی د پیوس کولو څه پیوس کول سړی به د ګاونډي سره ښه خیال ساتي دا حکم دی د پیوس کول اذان چې وکړي تا اورېد نو حکم به اوس پیوس کوي حکم دا دی چې جمعات ته راشه مانځه ته راشه نو ته به اوس وصل کوې دغه پوره کوې دا ټول اوامر و نواهي ته شامل دی یوازې رشتې ته نه دی شامل ویقطعون درې پرې کوي ما هغه څه امر الله به چې حکم کړی الله پای باندې یوصل پیوس کولو کال چې تیر شي په مال باندې د الله څه حکم دی زکات به ورکوي دی زکات نه ورکوي دی کټ غریب دی په تکلیف کې ولید نو حکم څه دی د الله او د رسول د تکلیف کې خپله برخه واچوه کم کوله تکلیف تا تکلیف نور سیوا کو نو زیاتې دی وکړو رحم هغه پکې مفسرین هغه تعلق پکې درجه اولا سره لیکي خدا هر چیز ته شامل دی ویقطعون ما امر الله به ان یوصل قرآن نم دا معلومیږي چې رشتې بچا سره په وړو وړو څیزونو نه پرېږدو زموږ خلک پرېږدي اوس چالور ورمه که نه سهار به د سره هغه نه لګي که ته دا وایې چېرې د ماشومې ځای نه خوښ نو دی به شروع شي څه چلو پکې موږ ته څه خبرې څه چلو پکې دې ته لغو خبرې وایي لغو تپوسونه مه کوه د مسلمان صفت دی والذین هم عن اللغو معرضون د پسند او د ناپسند څه خبرې دی یو سړي به یو ځای خوښي بل بیا نه خوښ دی که ستاسو احمد ابن عثیمین هغه نه چا تپوس کړی چې دې څه مطلب دی هغه وایي ته چې ګاډی والې نه یو سړی به راشي هلکه په څو دی واغوست ماله چاډواسې راکړه نو ستا پکې څه دا لغو کار دی په څو دی اغوستی دې خلکو سره د کار څه نه ذکر اذکار خو یې نه که نور څه کار هم نه وي به ټول وخت په دې کې ضایع کوي چېرې دا به څوک یې د کوم ځای نه به راغلي څوک به وي څه به یې کول زمونږ غوندې ژوند تېر کړه هېڅ د چا کار کې کار مه لره اوس هېڅ پروا به دې نه وي اوس خپل کار سره کار لره دا دشمنی نه دي کول پکار رشتہ مه پرېږده چا سره قرآن مجید د منافقینو برائی بیان کړی دا سورۃ محمد آیت 22 کې
فرمائی فعل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. مفسرین دغه آیت دلته لیکي هل عصیتم ستاسو ناسا تعجب خبره نه ده. ان تولیتم کچره تاسو مشران شویان تفسدوا فی الارض فساد بکوي پس مکه کې وتقطعوا ارحامکم خپل رشته بکټ کوي بیا رشته مپرې دی چا سره ګناه ده بدل زما حدیث ویل ہوتا است. الله رب العزت رحم بچدانی دا خپل عرش پای سره تړل ده او سارا ما خام هغه سره خطاب کوي من قطع کې قطعته ومن وصل کې وصلته. صحیح حدیث صحیح ہے نو. څوک چې تا سره تعلق ساتي زما سره تعلق دی او څوک چې تا پرې گئی زما سره تعلق نشته. دا برائی اهل علم کې ډېرې د اهل حق کې ډېرې دی په وړه وړه خبره سره کافر کوي په ورکوټي سیز باندې به رشتہ دار نه جدا کیږي چې دا څه کافر دی او څه مشرک دی او څه بدعتي دی او څه داسې دی او څه داسې دی. ای وګڼه